می بیمار ده ډیر خفه ما ټینشن راته زیات شوی دی نو الله پاک دی اول د هغې صحت کامله عاجله نصیب کړي. موږ ټولو مریضانو ته دعا کوو، د زړه اخلاصه کوو. قبل ان کې الله تعالی دی زموږ دا پلیتې خولې دي او ګنده زړه مو دی، دې خبره راوځي چېرته به قبلېږي، خو د خدای د رحم نه بل طرف ته نه شو تللی. که موږ ډېر ګناهګار یو نو خدای ته به وایو چې خدای ټیک ده موږ خو ګناهګار یو، خو ستا رحم خو زموږ د ګناه نه بې شماره سیوا دی. سبقت رحمتي علی غضبي، الله پاک پخپله فرمایي زما رحمت زما د غضب نه سیوا دی. حقیقت دا دی مور ډېر عظیم نعمت دی، د مور د نعمت نه لوی نعمت په دنیا کې نه بل نشته. مور پلار ډېر عظیم نعمت دا هم ستا جنت دی هم د دوزخ دی. دا چې کوم دی د دعا ډېرۍ دي ستا دپاره، نو الله پاک دې د هغې کامل صحت نصیب کړي. او دا تا ته چې کوم ټینشن دی نو بار بار یو خدا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا هر مانځه پسې 11 پیرې وایه، نو دغه ټینشن به دې خدای پاک ختم کړي انشاءالله. او هغه چې کوم دی نو د ورځې کم از کم 3 پیرې په صورت فاتحه باندې دماوه. صورت فاتحه په خپله هغه ویلی شي خو ډېره زیاته ښه خبره ده، که په خپله او ته تکلیف یې نشي ویلی نو ته 11 پیرې صورت فاتحه وایه، مخکې وروستو ته درود شریف وایه، اوبه پې وله دموه، هغه پې دموه. الله دې کامل صحت نصیب کړي. دا ملګری وایي د یکم محرم الحرام کله دی، نو هغه د میاشتې د لیدلو سره تعلق لري. نن زما په خیال چې 26 ذوالحجه ده، منځ کې 2-3 ورځې پاتې دي. نو هغې دغه چې کومه دی نو هسې د دې دغه نه به اندازه ولګو، نور خو د لیکلو سره هغه تعلق ساتي د لیدلو سره. لکه نن د دې میاشتې 20مه ورځ ده که نه، که 28مه ده، 20مه یا 28مه ورځ ده، پوه شوې. نو یکم محرم الحرام امکان دی چې په 10 تاریخ باندې راشي، 10 باندې خو میاشت به کتل غواړي، میاشت به لیدل یکم محرم الحرام. نو بیا د هغې دغه دا ده چې په دغه ورځ باندې سړی بسم الله 313 پیرې دا ساتي. نو الله پاک به په دې کال کې د ډېرو آفاتو بلیاتو او د ډېرو لویو مصایبو او تکالیفو نه چې کوم دی نو حفاظت نصیب کړي. دا ملګری وایي زما ټیسټ دی، دعا ته وکړي الله پاک دې په ټیسټ کې کامیاب کا او دغه امتحان کې دې الله په اعلی نمبرو کامیاب کا. دا ټیسټ ته چې ځي دا زم د نظره کېږم مړه دا شکونه مه کوئ، خبره پوه شوې. ټیک د نظر حق دی، د نظر د انکار نه کوو، نظر سړي ته لګي، خدا کوه چې کله هم ته په ځان پوه شې نو ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا کم از کم 1 پیر 3 پیرې وایه او ځان پې دموه، انشاءالله بیا به د باندې نظر نه لګي. آسان الفاظ دي، ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 3 پیرې وایه. اعوذ بالله واعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا انشاءالله د دې نظر نه به بچي. او بیا د نظر تعویض هم وروستو هغه د دې هلکانو نه واخلئ، تعویض به درله درکړي.
دا ملګری وایي چې ما ته دعا وکړي چې الله راله دغه دونه صفتونه لیکلي دي چې نیک عمل او صالح او دیندار او دا خو ډېر ښه صفتونه لیکلي، اعلی اخلاق والا حسین او جمیل رشته راکړي، یعنې ښکلې ښځه راکړي. په پښتو کې په اسانه ولې نه وایي؟ خبره پوه شوې؟ اخلاقا او خلقا، یعنی شکل صورت هم ښایسته وي او اخلاق هم ښایسته وي. الله دې دله درکړي. خو داسې وکړه که نه چې د کونډې زویه څه خو بویه څه ته م وکړه. هغه دا ده چې روزانه صورت رحمان قرآن شریف کې یو صورت دی، خبره پوه شي؟ صورت رحمان دا روزانه 3 پیرې وایه او د دې نه مخکې 11 پیرې د مانځه درود شریف او وروستو 11 پیرې د مانځه درود شریف. اللهم صل و اللهم بارک دواړه وویل دا د مانځه درود شریف دی. خبره پوه شوې؟ 11 پیرې مخکې 11 پیرې وروستو او صورت رحمان په منځ کې 3 پیرې چې د چام ښځه نه یو دا کار شروع کړو خدای به ول زر تر زر ورکړي. واسې نه چې ته تیو وې او بیا اسمان ته ګور چې د حور د هغې نه راپرېوځي، نه نه لږ صبر به کې، کم از کم به 40 ورځې وې. څو کار به دې زر خدای کوي خو ته به 40 ورځې وې. که په 40 کارونه شروع بیا یې د سره کړه. خبره پوه شوې؟ ډوز سیوا کا اوش کوي به الله پاک ورکولو والا دی. خو دومره ده چې زمونږ دا یقینونه کمزوري، نو په دې وجه باندې دا کله کار ونشي، نو دا نه د وظیفې نقصان او نه د الله پر رحم کې څه کمی راغلی، خو حکمت یې پکې ده الله. ته اوس وایې خدای ما یو 100 کروڑ روپۍ راکړي، نو 100 کروڑ روپۍ ستا اثر د 100 کروڑونه دی. خبره باندې پوه شوې؟ د خپل حیثیت مطابق به سوال کې، خپل حیثیت مطابق خدای د حلال و فراخ رزق راکړي، الله د قرض نه اخلاص کړي، الله کور را له آباد کړي. دا د حیثیت مطابق جوابونه دي. اوس که ته وایې چې ما له داسې بنګله راکړې لکه بني ګاله چې دغه مو جوړ کړی دی، بني ګاله کې څه ته وایي؟ بني ګا که نه؟ اوس که هغه غواړې نو هغه زما او ستا حیثیت نه دی. نو مونږ غریبانان یو، مونږ چې په کور کې چرګو له کوټګۍ جوړو هم پې بلا شی پیسې لګي، دونه طاقت زمونږ چې د خپل حیثیت مطابق سوال ښه. نو دا به جاری ساتي دا وظیفه انشاءالله خدای پاک په زر تر زره کوي. زنانه هم ویلی شي، که کومه زنانه هغې د هغې واده نه کېږي هغه دې وایي نو هغې له به خدای میړه ورکړي، او چې سړی وایي هغه به الله ښځه ورکړي. خدای پاک خو قادر نازال ذات دی چې زنانه وي خدای ما وبخي نو دعا الله قبلې که نه قبلې، چې نارینه وي الله ما وبخي بیا هم قبلې، چې زنانه وي خدای ما ډوډۍ راکړي هغه له هغې له هم ډوډۍ ورکړي، نارینه وي خدای ما ډوډۍ. نو چې زنانه وي خدای ما له واده راکړي نو د زنانه واده صحیح خو خاوند ورته میلاو شي که نه یاره، او سړی ښځه وي سړی وي خدای ما له واده راکړي. نو څوک دا خو اصطلاحات دي د هرې علاقې بیل بیل چې کوم دی اصطلاحات دي، خیر دی. دا زمونږ د علما وایي لا مناقشه فی الاصطلاح، دا مناقشه اصطلاح کې به یو بل سره جګړه نه کوو، اصطلاح کې به یو بل سره جګړه داسې علاقې زمونږ شته چې هلته لاړ شي او ډوډۍ خوري او بس دې کړه نو هغه تا ته وایي خوره خوره که نه، نو ته نه خورم، نو وي ډک شوې ځان ډک کا. اوس که مونږ ورته وایي چې ډک شو نو بیا به صحیح دا تیاره جګړه ده که نه ده؟ چې د شوده زویه دا کولو خبره خیال کې مراله. نو دا هغوی بې ادبي نه ده، دا د هغوی اصطلاح ده. نو په دې وجه باندې بهرحال کوشش کار دی. دا یو ملګری پته نه کې څوک وایي چې ما ته چا ویلی دي چې ته دلته نشي راتلی، دلته حضرت صاحب به ما یادوي نو هغه تا دلته کې ته دې ځای نه منې کړی
ته د دې خبرې وضاحت وکړي او زموږ رهنمایي وکړي. دا موږ دا راته ووایه چې دا مجلس دا موږ د څه دپاره جوړ کړی دی؟ د تاسو د راتلو دپاره، د دې دپاره نه دی چې تاسو د مه راځئ هلکه. اینه موږ وایو هلکه نن ملګري کم دي، بېګا ګوره اجتماع شوې وه، نو بېګا ملګري ډېر نن ملګري کم دي. نو دا چې کم دي نو د دې څه مطلب دی؟ د تاسو په ایمان وایي نه دي راغلي که نه؟ نو دا چې کم دي نو مونږ دا په خفګان وایو چې دا ولې نه دي راغلي. په کار ده چې راغلی وي، په کار ده چې راغلی وي. ما دا خپله زندګي د کوم وخت نه چې ما د بیعت سلسله شروع کړې ده، اگر چې د پخوا نه زما زندګي علم ته وقف ده، علم درس ته دې خبرو ته زما زندګي الحمدلله ما وقف کړې ده. خو چې د کوم وخت نه د تصوف سلسله شروع شوې ده نو مونږه د یو کس نه بیعت شروع کړی، یو کس بیعت کړی او یو کس. خبره پوه شوې؟ نو بیا داسې 2-3 شو، بیا داسې 4 شو، بیا داسې 5 شو، بیا کېدا اوس 10,000 ته تعداد ورسېد چې اوس مونږ ته دته وایي که ته مه راځه، ته مه راځه، ته مه راځه، ته مه راځه. نو څوک به راځي؟ پیریان به راځي؟ پیریان هم دلته شته. ګورې پیریان هم دې مجلس ته راځي، فرشتې خو خود راځي، خو د حدیث مفهوم دی چې نیکو مجالسو ته فرشتې راځي، خو پیریان هم دلته راځي. پیریان دې مجلس ته پیری ته کړي وي چې مه راځه، خدای خو د دې مرۍ نه بیا نیولی یم. خیال کې راغله؟ خواره شوي قمقل دي او زه ته یارېږم هم. خطرناک خلک دی که نه، چا سره کلاشنکوف بیا به ته یارېږي که نه به ته یارېږي. مطلب باندې پوه شو؟ دا بالکل دروغ خبره ده. مونږ هیڅ چاته نه وایو چې دلته مه راځه، مونږ هر چاته وایو چې مونږ پسې کنځلې کوي هغه ته م وایو چې راځه، چې خیرې راته کوي مو ته وایي راځه، چې بدې رد م راپسې وایي ورته وایي راځه. ته خو راشه دې مجلس کې کښېنه. که زمونږ د خولې نه داسې خبره ووته چې په هغې ستا زړه ته درد ورسېد، قسم دی د ښځو خبره په خپو به درته پرېوځم، معافي به در نه وغواړم. دا بالکل غلطه خبره ده. ښه خبره دا ده چې داسې ملګری ما سره ځان له میلاو شي چې تا ته چا ویلي چې هغه وایي چې دلته مه راځه، ته ما سره نیغ به نیغه ولې نه میلاوېږي؟ زه به ته زیات نه زیات کار وکړم. هارونه تا ته چا ووایي چې دې ملا وایي چې دلته مه راځه او ته راغلې او ما ته ویره ما ته خو چې که به دی نو د پلاني وایي چې دی وایي چې دلته مه راځه او ماړو تا ته کار وکړ نو دنیا به ورانه شي. ډب مې هم در نه اوښ کړ نو دنیا به ورانه شي. ځکه ته زما کشري، ته زما بچی، زه مشر یم، زه سپین ږیری یم، نو که کار مې وکړم دنیا نه ورانېږي. خیال کې م راغله؟ ځکه دغه کار، دغه غوسه، دغه ډب دا د دشمنۍ نه دی، دا د اصلاح دی. خلک خپل بچی وایي که نه وایي؟ استاد خپل شاګرد وایي که نه وایي؟ دشمني ورسره یو ورځ یو وایي، په سبا دی ځان ته رانږدې کړي، هغه شاګرد ځان ته رانږدې کړي، بچی خفه نه شي. ښه خیال کې م راځي؟ نو دا بالکل دروغ خبره ده. هر چا چې ویلي دي د دغې دروغو دی ورته الله پاک معافي وکړي، خیر یې ورته نه کوو، خو دروغ یې ویلي، ډېر عظیم الشان دروغ یې ویلي. زما د خولې نه په خطام دا خبره انشاءالله به ونوځي چې زه یو ملګري ته ویم چې دلته مه راځه، بلکې دا ورته ویم، سوال کوم، منت کوم چې راځئ د مجلس کې کښېنئ چې تاسو ته لږ خیر میلاو شي. دا ملګري تپوس داسې کړی چې لږ غوندې داسې ده چې هر څوک پرې نه پوهېږي. د چا مزار ته تلل هر قبر، که د نیک سړي خبر دی که د بد سړي خبر دی، یعنې د ګناهګار خو مسلمان دی، کافر نه دی. څه به کې؟ نو دا به کې چې وربشي د سینې د طرف نه په دغه برابر به ودرېږي یا به کښېنې. اول به سلام ووایه، السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. که دا دعا تا ته یاد نه نو دا السلام علیکم خو ویلی شي که نه؟ السلام علیکم ویلی شي.
دا بوې بیا به دعاو کې خدای ته الله دې تا وبخي ته په کومه لار چې ته تللی دغه لار زمونږ هم ده مونږ هم په تا پسې در روان یو الحمد قل هو وایه ثواب یې هغه ته وبخه دقه رنګې الحمد قل هو وایه که درته یاد دي تبارک الذی وایه سورت یاسین وایه هغه ته وبخه پاتې شوه دویمه خبره چې هغې ته د ملګري لیکلي چې مراقبه د قبر په خوا کې سړی کوي مراقبه کولی شي دا مراقبه اصل کې داسې ده چې دا په ځان باندې د خپل زړه د حفاظت په خاطر باندې د لږ وخت دپاره د الله عظمت او لویي او کبریایي د زړه ته رادننه کول او د غیر الله محبت او مینه دا د زړه نه اوښکل دی ته وایي مراقبه راقبه یراقب مراقبتن باب مفاعله ده د ځان نگهبانی او حفاظت کول دا په شریکم کېږي داسې مجلس کې لکه مونږه هر ماهانه اجتماع کې تربیتی طور باندې یو 100 منټه مراقبه کوو او بیا دا وایو چې بھائی تاسو په کور کلي کې ځان له 2 منټه 15 منټه 10 منټه مراقبه کوئ یو ټیم ماسخوتن کې کوه مازدیګر کې کوه ماښام کې کوه چې دا کوم وخت ملاویږي قبر کې مراقبه دا ده چې ته دا ټول خیالات او تفکرات دا د زړه نه وباسي او د قبر والته دا خپل خیالات متوجه کی چېرې دا خو یو نیک سړی او دا یو بزرګ سړی او دا یو عالم او دا یو ډېر ښه سړی او نو د ده که ته یو مرتبې ته رسېدلی نو الله پاک به تا ته چې کوم دی نو کشف وکړي ته به د هغه د حالاتو نه خبر شي خو که نه وي نو ته دا تصور وکړه چې د ده کوم فیوزاتو الله ماته راکړي تصور کې به دا راولي چې د ده فیوزاتو نه ما ته هم څه نصیب کې دغه د قبر مراقبه ده او پاتې شو دا چې لږه غون تفصیلي خبره نو هغه د غټو کتابونو کې ده او بله دا ده چې دا د عام مجلس خبرې نه دي هغه چې کومه دی نو د خاصو خلکو خبرې دي چې خالص جید علما وي او هغې ته چې کوم دی هغه سړی پوهیږي نو هغه پوهولی شي عام ملګري هغه په دې خبرو نه پوهېږي ځکه دا بعضې اصطلاحات داسې دي چې په دې مراقبه لفظ نه پوهېږي خیال کې راغله په دې محاسبه لفظ عام ملګري نه پوهېږي نو دې وجې نه داسې د عام مجلس دا دغه نه دی ښه سوال نه دی دې ملګري تپوس کړی چې په لاره کې بریکري ناڅاپه خیریه زړه نه وخیږي بریکري په لاره کې ناجایز دي شرعاً هم ناجایز دي قانوناً هم ناجایز دي دا جدا خبره ده چې دا خلک یې کوي د دې وجې نه چې دا موټر سایکل والا چې په موټر سایکل سور شي دی وایي زه په هوایي جهاز کې کېناستم نو په هوا رواني نو خامخا د اکسیډنټ خطرې ماشومان وځي نه نوځي نو اول خو بریکر جوړول ناجایز دی بیا د سړک جوړولو څه فایده نشته دی بیا د دې ګاډي څه فایده نشته دی چې جړقه جړقه خو چې زوړ سړک و نو هغه ښه وکنه هسې دې هم پکې سپیډ نه شو کولی لاوران سړک ښه دی بیا د حکومت نه ګیلې سره کوي چې دا سړک راله جوړ کړه دا سړک چې دله جوړ کړي نو ته پې سپیډ کې پاتې شو دا خبره نو کم از کم دا خپل بچي هم کنټرول کوي که نه اوس تا سړی میرات ملیځی دی وروره په دې پرون دې کې وړو لوبې کولې څه بې شماره شی خدای دا د چا بچي دي ما وی کې چاته مېلمانه به راغلي هغه د دې چم ګاونډ ټول بچي وو کارخانې لګېدلې دي او پروډکشن کوي نو زی موار شو بچو نو خیرې نه دي په کار به هر حال خیرې نه دي په کار وای خدای دې پوهې کا جړه کې د نه اوښ موټر سایکل باندې وي اوچت را خلاص وي وای خدای دې پوهې کا نو زه به څه ووایم خبره پوه شوې زمونږ یو ملګری دی نو هغه دا پښتانه د خولې کنځل کوي ماشاءالله کنځل کوي که نه د خولې او
سر راو د دې کنځل کی نو هغه ماړه ورکه کې خولې متړه خولې متړه زمونږ د پښتانه برشانې خولې کنځلو کی کنه دسه وای کنه نو هغه باندې راخسته خبره ورکه کې ماړه خولې متړه خلکو یې مگر کده کنځلو کې کنځلو خولې متړه مطلب لکه بوجای دا نو خولې متړه د سی په وګرا واړو تاسو خیال تراله نو خیرې نه دی پکار دعا ورته پکار ده چې خدای نه هدایت نصیب کړي کوشش پکار ده ښه بلارو کې بیکر جوړول ښه کار دی یا بد دا مې ته وی بد کار دی ښه کار نه دی ښه دا د حکومت اختیار دی حکومت اختیار سو زین لور کړی دی سکول جمعات مدرسه اوس خو حکومت هم د مدرسو د جمعتونو خلاف دی خو خیر قانون کې شته چې د مدرسې مخې ته ځکه چې مدرسه کې طالبان وزي نه وزي او چوټي وشي په یو ځبان یو شیخ باندې واړه راوزي اگر چې د مدرسو طلبا غدای چې هغه مهذب وي هغه په قطار او په لاین کې وزي د سکول د کان تعداد ډیری هغه په ډیر غوم لګینو اسی خو بخوک شي خو مطلب دا چې د مرګ نه به خدای بچ کی جمعات کې منځ شو لکه جمعې منځ شو دا الکان دوی په یو منډه باندې رواني بل منظم چې وشي خلک وزي په یو تا منډه باندې او دا د سړک د غاړې جمعتونه اوس کله سړک د غاړې نه د بل ځای نو بیا خیر دی نو د جمعات د مدرسې او د سکول کالج مخې ته دا قانونا مناسب سزا دا څنګه چې ته تربوس اوس خې جوړ نه مناسب سزا شور ډیر کا زور ډیر مکوا شور ډیر کا پوسټ کې باندې وباسم دا به وکم هغه به وکم نور دسه ته ته چوکاونی سي او سم چې کومه تغمی پیو نه دا بالکل ناروا دي دا بالکل ناجایز دي څومره چې په مینا کار او په محبت باندې کار کیږي زمونږ دلته موږ سره یو قاری صاحب کور ته تلل هغه د دې خپل کلاس والو سره دومره په محبت چلیږي چې هغه واړو له بیٹه ما سکول نه هغه واړه رواني او دلته ورستانه چې څه کوي قاری صاحب سره مې خدای مو به خو نه باسه اوس کور ته راځي قاری صاحب دی وکه څه کوي دا مين یو د محبت هغه برکت او که خدای قاری صاحب وال کوله ډیر زیات نو بیا با ولا سو خواله نه راځي شته به نه تختی دی بهر حالات څنګه چې دا خو لکه ماشومان ادب ورکول پکار دي او د ډب ضرورت پیښ مناسب غوندي خدا زو ډیر ظالمانه وال چې کوم نه هغه نه دی پکار دا ملګری او سیز وقف شي نو بیا دا وقف کون کی اختیار پکې پاتې نه دی کې چې کومې ونی کیږي اوس کې بیا سړی پوه شي چې دا ونی څخه کیږي یکه ونه خو څه وخت پورې روغه پاتې او بیا چې غټه شي نو دننه ډډه شي خرابېږي نو هغه ونی چې خرڅ شي خامخا بار کلي کې مشران وي مشوره یا د شورا کسان وي هغه ونی د راوالي د هغې هغه پیسې چې څنګه دغه مقبره قوم ته وقف ده نو داسې یو وقف ځای کې لکه مدرسه کې لکه په دې کې د هغه پیسې ولګوي ځان له بیا نه اخلي ځان له به هغه نه خرڅوي ښه د جمعې د خطبې دوران کې چنده راغونډول څنګه دي ښه نه دي پکار دا ده چې دا چنده د جمعې خطبې ته امام کینی چې د دغې نه یو منټ مخکې دا شروع شي او یا دا خطبه سره یو منټ دوه هغه دا هغه ځای نه داسې چې زی راځي سره هغه ځای نه دې 10 سکنډه کې را رسي نو په یو منټ کې چې ګبنیانو 15 صفونه کېږي 15 صفونه نو بس خو 2 منټه انتظار وکړه او بیا د هغې نه بعد خطبه شروع کړه ښه سوال دی ښه خبره ده
اما مرګره وای زمونږه خوب کې وی لیدلې دي چې زمونږ په کور کې خاندان کې مونږ ټول وهمیان شویو نو خیر ده که خامخا شک دی نو په دې عالم مثال کې د سپي مثال دا د بیماری او د شیطان د دواړو دی نو دا سپی ویني ماشاء الله ولا حول ولا قوت دا وایا اعوذ بالله وایا ان شاء الله که دا بیماری د باندې یقینا دغه په وجه راځي خدای پاک به ختم کی ها د معدې تکلیف مې ده دماته ما هانه اجتماع ته نشما حاضرې ده دعا الله پاک دې جوړ کا الله دې صحت نصیب کا او الله پاک دې درې ټولو مصیبتونو تکلیفونو نه پامان کا حیات قلبی په کوم ذکر حاصلېږي حیات قلبی نه حیات ټولو زړونو کې ده حیات جو دا رڼا پورا ده کنه دا درنوالي بیا بچکه خبره باندې پوه شوې دا زمونږ سره وهمونه غوندې دي حیات قلبی نه ده دا جاری کېدل د لطایف دي د دې لپاره چې کوم ده یو مراقبه کول دي او دویم دی نو هغه دا ذکر نقشبندیه د نقشبندیه دا کوم لطایف شي لطایف سبعه ورته وي ولطایف هغه لطایف هغه پاغه محنت او خواري په کار نه نو ان شاء الله چې الله پاک با هغه د زړه اجرا د طایف جاری وکړي ځان قربان کړي دي سر قربانولو نه مخ نه دی اړولې او هم په دغه لار کې شهید شوی هم دی نو دې مطلب دا چې ته هم په ځان د حضرت عمر غوندې غیرت پیدا کا د حضرت عمر غوندې بهادری او شجاعت پیدا کا او دا هغه غوندې دلاوري پیدا کا په ځان کې ان شاء الله الله پاک به درته چې کوم دی نو خیر نصیب دا مرګره وي زما انټرویو شو الله دې کې کامیابی نصیب الله دې مانه نو دا مقصد د دې مجالس ده چې مونږ خشو او دا وهمونه درنه بیا مان چا خو دا کار خو چې چټ شارا کو سورزه پاس چې ته پکما ته پکما پاټه یا ما دا غي کله خبره سره د خلینا په ټوکو وباسي کله څه بل څه چلو شي خو بهر حال لکه خبره وزینو لک سوچ کوي په خبره باندې معلومات کوي ګورس الله پاک نبی علیہ السلام او صحابه ته وی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا که یو سړی در تراغه یو خبره در تراوړه فتبینوا تحقیق سړی خفش خدای وسوکم ست خبره سچې ویل صحابه ونه تاسو چې سو واقعیت شوی ماس نه سو ګناه شوی سو جرم شوی رسول الله مبارک زما سلام نه علی چاو ته وی چې الکه منګو سره په دې لار راتاو دا تاسو بغل چا د موږ دا خور دي پلاني صحابه لکه نبی اسلام په دې خفره وی د خفغان اظهار کړو نور سویلی نو هغه لاړ درز ټوله بنگله ونړوله د زمکه سره بالکل واره نبی رسول الله هغه کتلته بنگله شو ویجی اخو هغه سړی تاسو ته سلام وانه خفاو هغه ورانه نبی رسول الله خوشاله شو خیر کړه اوس دا بعض خبر مدینه منوره کې رانه سړی ته پوسو چې داګه دا زدلته اعتکاف کوم نو په دې اعتکاف کې څه شي خورم او څه شي نه خورم هغه ما ورته په دغه باندې ګوپی پکې مخوره سمو خورا ګوپی یاره وی لکه را پسې جوړ شیخ ادریس ویلې چې ګوپی حرام دی ګوپی په اعتکاف کې حرام دی اوس ما غته په ټوکه دا خبره کړې و په دې خیال مې وته کړې و چې ورجو ګوپی په خېټه کې بعد جوړې نو بیا بس کې